الحج آغا میاشت چې پدې کې الله تبارک وتعالی ومونږ او تاسو باندې داسې یو اهم کار مقرر کړی دی قربانی کول او دویم پدې کې د دین اسلام د اهم رکن د حج ادایګي کیږي ذل حج آغا میاشت چې پاره کې کم 15 ارکان د اسلام دي داغه یو رکن د حج ادایګي پدې میاشت کې کیږي او دویم عمل پس امت باندې پکې قربانی الله تعالی واجب کړی دا صاحب استطاعت او صاحب نصاب خلق به قربانی کوي پدې کې د ذل حج رمبنه لسروزه حدیث پاک کې راځي څوک چې د ذل حج د رمبنه لسروزو روزین وی یو روزه الله تعالی ورته د یو کال د روزو ثواب ورکي د ذل حج د رمبنه لسر وزو کې چا یو روزونی ولا الله تعالی ورته د یو کال د روزو ثواب ورکي نن شپږشتم ذی قعده ده لګر وزه درې سلور وزه پس ذل حج شروع کېدو والدا نو د ذل حج پر وزو کې د روزه روزنی ول په یو روزه الله تعالی د یو کال د روزو ثواب ته درکې او دویم د ذل حج پشپو کې د شپې عبادت کول په یو شپې په عبادت الله تعالی ته د ليله القدر ثواب درکې او ليله القدر بارک قرآن فرمایي ليله القدر خير من 1000 شهر دا میاش دغه رمضان کې چې کوم شپه د ليله القدر ورته وایو شپه د قدر هغه د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر ده یعنی تا چې د ذل حج پشپه کې د الله عبادت کو الله تعالی ته د زر میاشتو نه زیات د عبادت ثواب ستا په عمل نامه کې لیکي دا د الله احسان دی دا د رب کرم او فضل دی چې داسې مقیم مونږ ته جوړې داسې حالات مونږ ته جوړې داسې روزي مقرر کړې دي داسې افضل روزي مونږ ته دي چې مونږ په خپل ځان الله ته نږدې کولی شو مونږ په خپل ځان جنت والا ګرځولی شو مونږ په خپل ځان جنت ته داخلولی شو عقل من خلق داسې روزي چرم نه ضایع کوي داسې شپې چرم نه ضایع کوي په داسې روزو کې روزنی ول په داسې شپو کې د الله ښه بندګي کول پکار دي والفجر وليال عشر نو دا لس ورځې د ذل حج چې کوم را روانې دي چې مونږ نارینا زنانا دا عزم وکړو چې د ورځې به ان شاء الله د الله په توفیق روزنی سو او د شپې به د الله په توفیق باندې ردی عبادت او بندگی وکړو